که زه داسې خبر ما به د بچو باندې داسې ارحم خوراک نه کولی. 17 तोले सोना था और कोई 4 लाख रुपए की मालियत की जो है करेंसी थी जो वो अपने साथ ले गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ग्रानों कतून को ज़ईम कैसर खान और तासो गोरे क्राइम कहानी दे टाइम ज SPCD तो जान से सर मौजूद ये दी दर डकैते यो केस ट्रेस करे दे प मुलजिमानों की यो खज़म शामिल दा द दीन अब पुख्तना को ची केस कल शेवे और केस सिंगर ट्रेस शो मुलजिमान पर तफ्तीश की सवेरी दी जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दा 6 नवंबर वाक़या द ورځې ټایم د هر د 9:30 بجې په دې کې چې دینو لکه یو بابا دی دغه شاد محمد شاه نامه ده شاد محمد نامه ده هغه چې دینو لکه پولیس ته رپورټ وکړو چې دغه شانتي زمونږ کور ته یو زنانه راننوتله هغې ځان پول یو اهلکار چې دینو ظاهر کړ هغې پسې سمدستي چې دینو لکه 2-3 کسان نور راننوتل چې هغې سره اسلحه تشي وه موږ یې یرغمال کړو زموږ د کور نه چې دینو لکه سونا او چې دینو لکه پیسې او موبایل دی چې دینو زموږ دغه نه کور نه یوړل پولیس ملزمانو ته څنګه ورسېدل جی بالکل په دې کې چې دینو یو موبایل چې دینو لکه هغه یو موبایل ټچ او 3 موبایل چې دینو عام موبایل دا د کور نه ملزمان چې څه ټیم تل میزان سره وړی منګ په هغې باندې کار وکړو د هغې په کلو باندې موږ هغې ته ورسول ملزمانو کې څوک شامل دي او هغې څونه کسان شامل دي ملزمانو کې چې دینو ټوټل چې دینو 6 کسان دي ملزمان چې په هغې کې یوه ښځه د هغې ریکارډ څه دی سر د هغې پهلا ریکارډ شته دی هغه په نوشهره کې نورو ضلعو کې او خاص کر په پنجاب کې هغې چې دینو لکه د هغې ریکارډ شته سر دې ډکیتۍ کې چې کومه ښځه ګرفتاره ده د هغې څه کردار و د هغې کردار دغه و چې دا راغله او دې ځان چې دینو پول یو اهلکار ظاهر کړ او په هغې باندې دوی انټري وکړله سر د دې ښځې د ډکیت ګروپ سره تعلق څه و د دې سره مخکې چې دینو د illicit relations د دې رپورټ شوي دي چې یار موږ ته یې ویلي چې زموږ دې سره مخکې هم چې دینو تعلقات و ملزمانو سره او څونه پیسې ورته رسېدلې دې ته چې دینو 22,000 روپۍ ورکړی شوی بیبي تاسو ووایاست تاسو واده شوی دی نه دی شوی دا خلک څنګه پیژنئ او د دې لالچ کې دې سره څنګه راغلی دا خبره لږه د سر نه وکړئ جی ها زما خاوند مړ دی ما واده شوی خاوند مې مړ دی بچي مې واړه دي خاوند کله مړ شوی دی او په څه مړ شوی اډه ټیک شوی او د هغه 12 کاله کېږي او څو بچي دي او بچي مې دي دې خلکو سره څنګه ملګرې شوې جی زه هسپتال ته راغلی وم بیمار وم نو د ډریور له ما لاس ورکړو موږ لکه ځانه ټیکسي کوله کور ته تلو جی بس بیا په لاره باندې زه دې ته ما ویل چې تاسو تیز ځئ په ما ناوخته دی زه ډیپټۍ له ځمه جی ما ته دې ویلې چې ستاسو څه ډیپټي ده ما ورته ویل یم زما هسپتال کې ډیپټي کومه او زه مې ځان رسوم ډیپټۍ له او داسې وایي څه کار کوي یم د ډیلیوري ډینسي کوم جی نو ما ته دې کس ویل دی ټیکسۍ والا وایي زما ښځه بیماره ده وایي چې ما له نمبر راکړي چې زه بیا ښځه درولم یا دې وله راولم ما ورته ویل ښه بس دغسې ورسره تعلق جوړ شو بیا دې کور ته ورسره څنګه لاړې دې کور ته ورسره څنګه لاړې ته دا لږ ووایه جی یو میاشت دوه پس دی ما ته بیا لکه کال مال بیا راته کوو نو ده ما ته وویل وایي چې داسې یو کس دی هغه له ستا نمبر ورکومه تاسو ورسره خبرې وکړئ زما نمبر یې ورکړو ما ته مازدیګر کې کال وکړو زه په ډیپټۍ وم بیا هغه ما ته ویل چې ته سبا رامداس ته راشه ما ورته ویل چې تاسو څه وایې څه وایې ما ته وایي چې زه ته راشه دا د موبایل خبرې نه بیا چې لاړې هلته څه وشو راځي نو چې بیا هلته لاړم بس ده ما ته ویلې چې داسې یو کور له ورځو او ته به ور ووښې موږ سره به لاړ شي ما ورته ویل چې صحیح ده بس انسان دی چې انسان نه یو ځای ته لاړ شي بیا خو د هغې تا ته پته وه چې دې کور کې دا کار کوي داسې نه جي ما ته پته نه وه بیا وروسته ته پته ولګېده چې دا کار یې وکړو جی بس چې بیا کور ته لاړلو دوی ویل ګیټ به ووهئ تاسو به وایئ چې مونږ پولې والې ګیټ دې ووالو بیبي بیا څه بیا مې ګیټ ووهه بس زه خو داسې پرې بد شوم دي ورننوتل او زه راووتم جی زه بس بیا رالم بیا تا ته پته ولګېده چې دې هلته غلا وکړه
چې زه پې دونه بس پویه نه شوم و زه ځان له پې بد شوم په یېره شوم راووتم. پیسې دله بیا وروسته څونه حصې یې درکړه؟ جی ما له 40,000 روپۍ راکړي. بیا خو درته پته ولګېده دا د غلا پیسې او جی بیا خو راته پته ولګېده که نه. کور کې دې بیا چاته ویلي؟ کور کې نه جي کور کې مې چاته هم نه ویلي. څو بچي دي ستا؟ زما اووه بچي دي. پیسې دې چېرته خرڅ کړي دي؟ جی بس کرۍ کې مې 15,000 ورکړه، 15,000 مې بل قرض کې ورکړه. نو ته یېرېدې نه ښځې خو ډېرې یېرېږي که نه چې دا غلا وشوه د غلا پیسې به زه اخلم. داسې یارېدم چې د یېرې د لاسه په ما کې دم هم نشته. زما د زړه بیماري ده، زما تور زیړی دی، جوړونه بیماري مې ده، ما ته ډېر واړه بچي پاتې شوي دي. که زه داسې خبر وم ما به د بچو باندې داسې ارحم خوراک نه کولی. زه خبر نه وم جي. ها بچي ته خو اوس خاوند دې مړ دی، ته به جیل ته لاړه شې، بچي دې چاته پرېښوستل؟ بچو مې څوک هم نشته دی. ای به تاله راځي چې دې چېرته جیل ته به راشي دا تا چې کم کار کړی دی ستا بچي دي تا ته به زیاته اندازه جیل ته به چېرته راشي؟ جي ماشومان دي هغوی به ما له څه راشي، هغوی به ځان له یېرېږي، پولیسو نه یېرېږي. کله چې دا غلا وشوه او تا پیسې واغېستې دې سره دې بیا رابطه شوې ده چېرته؟ نه جي نه جي بیا مو څه خبرې نه دي شوي. لی ته د کم ځای او کله نه دا کیسونه کې دا وارداتونه کې ډکیتیانې کې؟ زه جی د منرخیلو یم، ما دا ډکیتیان نه کولې، دا دغسې ډاکټره وه، د یو ملګری و، هغه سره یې دغه وه رابطه وه، د هغې نه پس په سره لکه دي ما بوتله هلته نه دي چې کومه کیسه وکړه دغسې بیا دي ته اقبال هلک و جي ده راته وویل یار داسې زموږ د خپلو کور دی او دغسې یار ده کردار یم او د پیسو مسله ده او ما له څوک وګوره چې یاره ما سره دې کور ته لاړ شي. څو ښځې درک کې شته، ما ته یو خوښته دی، ما یاره هغه لمبر به زه تاله درکړم، ما چې د دې لمبر بیا دله ورکړو. نو بیا ورته چې دا رنګ کړی دا راغلی ده رامداس ته، بیا دې ورته کور مور کولې جي ورسره تللی ته ورسره دننه کور ته تللی؟ نه جي نه یم تللی زه. دننه ورسره څوک تللی وو؟ دننه یو جي دا هلک و، د ده دوه ملګري وو مهاجر. نیمه دا څنګه قصه شوې وه دا وکړه او دا په څه وجه مجبور شوې چې دا ډکیتي دې کوله غلا دې کوله څه مجبوري وه ستا؟ مجبوره شو بس پیسې نه وې را سره. پهله دې څه کار کوو دې نه پهله؟ ډیډي مې کوله دوبۍ کړم. جی دوبۍ نه ولې راغلې؟ دوبۍ نه کینسل راغلی. ښه بیا دلته نور څه کار نه کوو چې ډکیتي دې کوو؟ دلته مې ډیډي مې ډي او څونه پیسې دې رسېدلې وې؟ جی 30,000. دا پلانینګ دې څنګه کړی دا کور ته چا خولی و څنګه دې ورته تیاری وکړو څنګه رالی بیا څنګه لاړی چېرته دا لاړی؟ جی دا اقبال کس و ده د نیازلي ته وکړو، نیازلي به ما ته رنګ وکړو، ما هغه مهاجر وکړو. نو جی دا مهاجر او دا ښځه مخکې لاړه او موږ دوه کسان ورپسې ورغلو. جی بیا نو موږ دننه لاړو بس هغه مهاجر به تماچه کې خو هغه به کور کړو بیا موږ کار وکړو. کله چې ښځو باندې یا سړو باندې تاسو تماچې خو ستاسو رحم رانه بس هغه غلي کېناسته بیا هغوی تلاشي ملاشي وکړو. بیا چې واردات هم وکړو چېرته لاړئ؟ بیا دلته د پتنګ چوک ته راغلو. پیسې هم په څه خرچ کړي؟ نومرینو باندې. جی خو تاسو نشې مشې کوئ؟ نه نشې نه. تاسو خپلو کې دوستانه څنګه؟ دا جي 15 کاله مخکې دې ما سره هلته وو چېرته؟ اړیاله کې مې له 524 کړی و، د هغه سره تللی وم او دې هلته جرس کې راغلي نو د ده وفتي وه جي یو شپه به یو باره کې وه بله به بل کې وه نو زموږ پښتانه دې به موږ له راتلو جي شپې ده نو په دغې په وجه موږ سره دوستانه جوړه شوه. هغې نه پس بیا کله ملاقات وشو؟ جیل نه کله روټي؟ بس جي تقریبا دا یو 18 دن کېږي جي د ملاقات شوی. دا پلانینګ تاسو ټول په شریکه ګڼئ؟ جی نیازلي ما سره رابطه وکړه، نیازلي به هغه سره اقبال سره وکړه، ما مهاجرو سره وکړه. دا کور هم څنګه ټارګېټ کړی؟ دا اقبال جی دې کې تاسو سونه موبایلونه موړي جی هم څه چېرته خرڅ کړي؟ ورکړي وای نه خرڅ کړي هم نه وو؟ نه ټول هر څه میخي وو؟ جی جی پیسې هم تقسیم کړې وې خالي؟ پیسې جی پیسې هم چېرته خرچ کړي بیا؟ دلته ولګېدې پېښور کې. تاسو چې دا کم کار کړی دی چې څنګه مخکې ګیر شوی وای دې پرې روځئ نو بیا به داسې څه کوئ؟ نه سر توبه څه به کوئ چې روځئ؟ ډېرې کوو چې دوبۍ ته ځو. دوبۍ ته وځو. سړی ځان لري ډېرې مال د مزدور کار دی د چا څه دي خپل بچي نه شي ساتلی زما بچي به څوک به ساتي ما ته د پته نشته دی نن د همداري چې زما بچي به څه کوي نه ما ته پته کوي ما له به راغلی ګاډي ته هغوی به چاته جاړي کاړي واړه دي لیوني دي. ګرانو کتونکو پولیس واقعي چې ډېر سم او تیز کار کړی دی خو جرم د پاره ملزمانو د پولیو مهم نوم بدنام کړی دی دا خبره د معافی نه ده. د پولیس د امچار خوي چې د مدعي مقدمه شناخت نه ښیي خو دا احساس یې اړو پیدا نه شو چې داسې پریس کانفرنس کې د پولیو مهم بدنامول مجموعي طور معاشرې د پاره څومره نقصان دی. پکار ده
چې پولیس دغه سلسله کې د ډکیتۍ نه زیات حساس وي. د پولیو مهم د داسې سوونو بلکې زرګونو ډکیتو نه اهم او زیات ضروری دی او په دې بیل او سخت FIR او ایکشن پکار دی. خپل خیال ساتئ او ګورئ کرایم کہانی.